Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, who created me and all this universe. After that, we discuss about the present indefinite or simple tense. سیده جی په مخکینی ویډیو کې مونږه د ټینس تعریف وکړو. بیا هم دا وویل چې د ټینس درې قسمونه دي سیده، پریزنټ ټینس، پاسټ ټینس، فیوچر ټینس. بیا دا ټینسز چې کوم دي فردر ډیوایډ شوي دي په 4 ټایپ کې. د هر ټینسز ځان له څلور قسمونه دي سیده جی. لکه زموږ سره په پریزنټ کې راځي پریزنټ انډیفینټ ټینس دی، present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. نو ټول ناول به موږ ډسکس کوو present indefinite or present simple tense. صحیح دی جی. دا هغه سنټنس دی، دا هغه ټینس دی کله چې ته یو کار اراده لري، کار دې کړی نه وي، کار کوي اراده لري، دا زموږ سره په present indefinite or simple tense کې راځي. لکه زه وایم چې زه سکول ته ځم، دلته ناست یم، لا تللی نه یم. صحیح دی جي. وایم چې سکول ته ځم، نو دا به زموږ سره په څه کې راځي؟ په present indefinite tense کې راځي. د دې سټرکچر چې زموږ سره کوم دی فارمولا، دا ځان سره نوٹ کړئ. subject plus first form of the verb plus s or es plus object. دلته کې راشئ اوس I subject دی. صحیح دی جی. I زه، وی مونږه، دی هغوی جمع، یو تاسو د فلورل ناون دی. دا صحیح دی جی. دې سره به فرست فارم اف د ورب لګي پلس ابجیکټ به ورسره لګي. صحیح دی جی. بل دلته کې راشئ سینګولر ناون له، هی شي ایټ سینګولر ناون دی. دا صحیح ده. دې سره به فرست فارم اف د ورب لګي پلس اس به لګي اور ای اس به لګي پلس ابجیکټ به لګي. صحیح دی جی. یاد ساتئ ای اس به زموږ سره د کوم ورب سره لګي؟ ای اس به د هغې ورب سره لګي is added with the verb which end in ch sh o s z or double s. د کوم ورب اخري ته چې دا ورډ راشي د هغې سره به زموږ سره ای اس لګي. سی ایچ ای راغی اخري ته، اس ایچ او او اس او زد اور ډبل اس. خو یاد ساتئ چې کله ناون او سینګولر و. صحیح دی جي. لکه دلته مونږه ګوره بره فارموله کې مونږ لیکلي که نه سبجیکټ، نو دلته مونږ سره څه شو؟ آی سبجیکټ شو. گو فرست فارم اف د ورب شو. صحیح ده. پلس اس آر ای اس، نو اس آر ای اس به دې سره نه لګي ځکه چې دا سبجیکټ زموږ سره فلورل دی. صحیح دی جي. نو دلته دا نه لګي. ټو هیلپینګ ورب شو، سکول ابجیکټ شو. میں سکول جاتا ہوں، دا په انګلیش کې څنګه وي؟ آی گو ټو سکول، زه سکول ته ځم. دا تللی نه یم، دلته ناست یم، خو وایم چې زه سکول ته ځم، نو دا زموږ سره present indefinite tense او دا به وایي چې I go to school، میں سکول جاتا ہوں، زه سکول ته ځم. یې بل مثال لا راشه، هی د هغه دپاره راځي، میل لپاره راځي، د هلک دپاره هغه هلک. گو فرست فارم اف د ورب شو. نو دلته یاد ساتئ مونږ ویل چې اخري ته او راله او ناون سینګولر، نو ای اس به ورسره لګي. نو دا زموږ سره هی سینګولر دی، واحد نوم دی، هغه هلک. نو گو فرست فارم اف د ورب شو، ای اس به ورسره ایډ شي، جمع شي. ټو هیلپینګ ورب شو او سکول ابجیکټ شو. نو هی گوز ټو سکول، او سکول جاتا ہے، هغه سکول ته ځي، هغه سکول ته ځي. هی گوز ټو سکول، او سکول جاتا ہے. بل مثال لا راشئ، صوفیا ریډز ا بوک. صوفیا ناون دی، فیمیل ناون دی، د جینۍ نوم دی. صحیح دی جی. ریډز فرست فارم اف د ورب دی، خو اخري ته دا ورډ نه دی راغلی، سی ایچ اس ایچ او اس زد اور ډبل اس. اخري ته څه راغلی؟ د ورب ډي راغلی او ناون دلته سینګولر دی. نو بره فارمولا کې موږ لیکلي دا چې اس به لګي یا ای اس به لګي. نو دلته اخري ته ډي راغلی ده، نو د دې سبا سمپل اس ولګي. نو صوفیا ریډز ا بوک، صوفیا ایک کتاب پڑھتی ہے، صوفیا یو کتاب لولي. بل مثال لا راشئ، هی تاسو ته ما دلته کې وویل چې دا د میل لپاره راځي، هغه د سینګولر ناون لپاره راځي، هغه هلک. تروز د وال، ترو فرست فارم اف د ورب شو
اخري ته دا ورډ نه دی راغلی ډبلیو راغلی دا نو اس به ورسره ولګي نو هی تھروز د بال او گین फेंकता है هغه بال گزاري هغه بال گزاري صحیح دی جی دا زموږ سره څه شو پریزنٹ انډیفینټ ټینس شو خو دا زموږ سره پازیټیو سنټنس شو صحیح ده مثبت فقرې چې څه ته وایي انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به مونږ نیګیټیو ډسکس کوو او بیا به انټراګیټیو ډسکس کوو لکه پازیټیو ټینس کې مونږ وویل چې آی ګو ټو سکول زه سکول ته ځم په نیګیټیو کې به مونږ وایو چې زه سکول ته نه ځم په انټراګیټیو کې به بیا تپوس کوو چې آیا زه سکول ته ځم نو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به نیګیټیو سنټنس ډسکس کوو نو اوکې thank you for watching